الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. درود شریف ټول وایو محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. زما ډېر محترم الله پاک صلی الله او په ایمان خوشاله د مینې محبت د پیار او الفت او د عقیدت حاضرین الله پاک صلی الله خپل درکې قبول او منظور وګرځولي. د شروع ورځې د درس د دې ملګرو دې وخته پورې څونه خدمت وشو الله پاک دې قبول او منظور وګرځولي. د ژوند مرګ هېڅ پته نه لګي کېدای شي دا نو ورځ زموږ د زندګۍ اخرنۍ ورځ وي. الله پاک دې تاسو ټولو له سره زما ډېره زندګي د خپلې رضا د کارونو لپاره نصیب وګرځولي او الله پاک دې هغه د خوشحالۍ ورځ راولي چې د قرآن کریم د ترجمې ختم کړي. تاسو د مینه محبت ما ولي ډېر مې نه زړه خوشحاله شو. په دې کې بس تاسو ډېر انتهایي محنت وي. زما په خیال چې دې کې به ډېر محنت ستاسو د مشران وي، هغه مشران والدین او علما چې هغوی دا محنتونه کړي دي او د هغوی په روحاني او نسبي اولاد کې داسې څېرې روانې دي. الله دې د هغوی په قبول انوارات نادر وکړي. او حضرت عبدس مولانا ګلباچا صاحب رحمت الله علیه چې هغوی به کله ستړي ته نه کتل او په ټانګه کې به تر دا بېخوره لاهور پورې هغوی راتلل. د دغه مشرانو هغه محنتونه دي. الله پاک دې قبول او منظور کړي. الحمدلله تاسو څوارلس سپارې ترجمه وکړه. دا خو څوارلس سپارې وه. یو ساعت هم که څوک د قرآن کریم درس وکړي نو دا د 24 ګنټې د عبادت نه زیات فضیلت لري. موږ تاسو کمزوري یو، ګناهګار یو، خو دونه خوشقسمته یو چې نن په ټوله دنیا کې هېڅ یو قوم دا نشي ویلی چې زه نن د الله پاک کتاب ته کېناستم، ما د هغې تلاوت وکړ، ما د هغې ترجمه وکړه، ما د هغې تفسیر وکړ سیوا د مسلمان نه. ولې د قرآن کریم نه علاوه ټول کتابونه نو منسوخ دي. عیسایت دې وخت کې کفر دی، یهودیت دې وخت کې کفر دی. د نبوت او رسالت سلسله په جناب نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې تمامه کړې ده. لهذا که د الله پاک کتاب ته د ناستې توفیق هغه چاته نصیب کېږي نه هغه به مسلمان وي. دا په قرآن کریم وي، اخري کتاب دی، اخري امت یو، په اخري پیغمبر باندې نازل شوی. په ټوله دنیا کې د انجیل نه صحیح نسخه شته نه حافظ ته، د تورات نه صحیح نسخه شته نه حافظ ته، دارنګې د زبور شریف نه صحیح نسخه شته نه حافظ ته. او الحمدلله د قرآن کریم په کروڑو تعداد کې حافظان او حافظات دي، زنانه حافظانې موجود دي، بشمیر علما موجود دي، بشمیر طلبا موجود دي. قرآن کریم په صحیح انداز کې الحمدلله موجود دی. که د هغې ناظره ده او حفظ دی، که ترجمه ده، که تجوید دی او که علوم دي، هغه ټول محفوظ دي او انشاءالله د قیامته پورې به محفوظ وي. یو مفسر لیکي چې قرآن کریم کې 13,12,282 علوم دي.
دیارلس لکه 12,200 او 2 علوم دي لیکن دا د هغه خپل سټرګل او کوشش او محنت دی قرآن کریم هغه سمندر دی چې د دې کنارې نه پورې چا نه دي معلومې کړې د دنیا د هر یو دریاب غاړه شته قرآن کریم هغه سمندر دی بحر لا ساحل له چې د دې غاړه نشته یو ورتزن دا ویلی شي چې ما د قرآن کریم د سمندر نه ډېرې ملغلرې راوښتلې خو هغه مفسر ورتزن دا نشي ویلی چې ما د قرآن کریم د سمندر نه ټولې ملغلرې راوښتلې سورة صاد آخری آیت کې الله پاک فرمایي وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ چې څونه وخت تېرېږي نو د دې عظیم کتاب نه به تاسو ته نوي نوي علوم هغه حاصلېږي د 2003 کې په امریکا کې یو هسپتال کې 2 ماشومان پیدا شول یو هلک ولوجینۍ وه نن اصول دا دی چې ماشوم وشي نو په مټ په پټۍ ولګي او نوم ولیکي د هغې نه هغه پټۍ لګولو نومونه لیکل تېر شو یو غوغا په هغه هسپتال کې جوړه شوه چې دا هلک د چا زوی دی او دا نجلۍ د چا لور ده د ډاکټرانو بورډ کې ناستي پکې یو مصري مسلمان ډاکټر وموندو هغه ته وی تاسو مسلمانان وایئ چې قرآن کریم کې هر څه شته نو موږ ته ووایئ چې دا هلک د چا زوی دی او دا نجلۍ د چا لور ده نو قرآن کریم خو داسې کتاب نه دی چې هغه د 2003 د یو هسپتال حالات همدغه ذکر کوي هغه د مصر جامع ازهر مدرسې سره رابطه وکړه یو عالم ورته وویل چې قرآن کریم کې خو صراحتا داسې نشته خو زه درته یو آیت ښیم په هغې کې ته سوچ کوه انشاءالله الله پاک به ستا مسله حل کړي هغه ورته وویل چې ته دا آیت ووایه للذکر مثل حظ الانثیین چې د نارینه لپاره هغه حصه ده کومه چې د 2 زنانو ده بیا په کښېناست هغه ډاکټر نه تپوس وکړو په دې مشوره راغلې د دې دواړو زنانو پیپر چیک وګورئ کوالټي ته به موږ وګورو کوانټیټي ته به موږ وګورو معیار ته به موږ وګورو مقدار ته به موږ وګورو د یو زنانه پې چې هغه چیک کړل او ټسټ یې کړل نو په هغې کې دوچن ویټامین او د هغه زنانه بدن کې دوچن پیو د هغه بلې زنانه بدن کې یکچن پیو یکچن ویټامین بس پې الله پاک ظلم نه کوي دا د چا بدن کې چې دوچن شیزونه دي نو دا هلک د هغې دی او د چا بدن کې چې یکچن دی نو دا جینۍ د هغې ده ګورې موږ عام خلک په احساسي کمترۍ کې مبتلا یو خصوصا د ساینس په حواله باندې زموږ ستاسو عقیده د توحید ده الله پاک واحد لا شریک ذات دی او دا د ټول آسماني کتابونو خلاصه ده توحید رسالت او قیامت نن موږ وګورو په دنیا کې هر یو شی کم از کم 2 دی قرآن کریم کې الله فرمایي ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين دا هر شي نه موږ جوړه پیدا کړی موږ د کائنات ذرې ذرې ته وګورو ایون دا کوم
د اټم ذرې ته وګورو نو هغه الکترون او پروټون هغه تقسیمیږي وګورو کوم دي رڼا ته وګورو دا تقسیمیږي دا ګیمانا دا الفا دا بیټا معلومه ده چې یو ذات شته چې هغه د تقسیمیږي چې هغه الله دی قل هو الله احد دا احد معنی موږ تاسو کو ایک یو یا موږ نن وګورو بہت کی والا نه ثابت کړي چې د بوټ کې میل فیمیل شته دا غیر نه شي نسل کې په دغه طریقه باندې قرآن کریم وی جواب بوټي نه هر یو شي کې الله پاک کم از کم جوړ پیدا کړي نرم د دې دشمنانو ته چې کومه مسله پیچیده شي ایمان په نه لري او د قرآن کریم شته لیکي اما کړو کې د وکیل کې یو سی دواخانه کولو نه کومه د سید سوال جواب وکړو وی ما دې یو درس ختم کړی د قرآن کریم الفضل ما شهدت به النار تاسو خوش قسمت یې ترجمه ته دونه الحمدلله لا پکې نو لي نن خو عزتمندو څونه مسلمانان دي چې د دې بل مقدر نه دي کړی څونه بوډاګان دي چې پیدا شو زلمی شو بوډاګان شو په دې کتاب ته پتی یو نه دي یو ملما چې راشي موږ تاسو دا څونه قدر کوو خو ملما کو ډېرم دګري نو د اسمان د لاندې به د ځمکې باندې وي او دا ملما خو ډېر دلالي نه راغلي دی خو د لوح محفوظ نه راغلي دي دی خو د الله پاک د ذات نه موږ ته راغلي دي عزتمند ما خو کله کله دې ملما ته وګورو چې ته چا رالېږلې څه یې رالېږلې ستا په دې ښکلي مخ کې څه دي په دې اوله پاڼه کې څه دي منځمۍ کې څه دي اخرنۍ کې څه دي عزتمند د اسرائیل د انګلینډ یو وزیر اعظم تېر شوی د خپل قوم ته خطاب کوي As long as the Muslims have the Quran, you can never overcome them. بس هغه دا تیوري پیش کوي هغه به قرآن سټډي کړي هغې به دا نظریې پیش کوي چې تر څو د مسلمان په قرآن باندې مقابله شي یعنې دا یو مشهور کتاب دی انسایکلوپیډیا برټانیکا دویم جلد 237 صفحه باندې لیکي It is the most widely book in the world. बाहर पिघलू पटोल दुनिया के ज्यादा दुश्मन की किताब पल बाइबल न जिक्र की न होली कुरान जिक्र की लेकिन न मुसलमानों न ज़रूरत कुरान ख्याल साथो न नज़ूल कुरान ख्याल साथो और न सदाकत कुरान ख्याल साथो कुरान करीम तेरी निस्बत लगी तवज्जो पूरा साथे कुरान करीम कलामुल्लाह है किताबुल्लाह है कुछ कोई तो अल्लाह को खबर दी दिल वाणो कुरान करीम ته ګوري زه د خپل خالق خبر اوریدل غواړم نو د حافظانو قاریانو نه قرآن کریم تلاوت وکړي څنګه د محترم مولانا قاری مهربان شاه صاحب ته ورکړو تاسو ته تلاوت فرمایي او دریم حیثیت د قرآن کریم د نبی علیہ السلام د معجزې دی بیا د نبی علیہ السلام معجزات درې قسمه دي د ټولو نه غټه معجزه قرآن کریم دی دویم نمبر د نبی علیہ السلام سیرت طیبه دی دریم نمبر معجزه هغه قسم دی چې هغه بې شمېره دي نبی علیہ السلام مبارک د سپوږمۍ ته اشاره کوي دو ټوکري کېږي کله لوښي ګوتې مبارکې ښکته کوي د ګروتونو نه او د ګوتو مبارکو نه د اوبو چینې روانې دي لکه ګورې دنیا کې مشهورې اوبه کومې دي زمزم آخرت کې مشهورې اوبه کومې دي آب کوثر او د آب کوثر او د زمزم نه اوچتې اوبه کومې دي هغه اوبه دي کومې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ګوتو مبارکو نه روانې شوي دي دا ډېر نازک ډول دی توحید په خپله عقیده کلک پاتې کېږي د هر چا نه تپوسونه وکړه په
په دې نازک دور کې کله کله سړی پوهېږي شي او ایمان ته راشي. یو ځل یو مجلس کې د قادیانانو ذکر وشو. په مجلس کې یو مسلمان ورور ناست و. هغه وایي زما خو 40 کاله وشو چې د قادیانانو سره مې تعلق دی. ما ته یې وویل چې ته غلطه خبره نه ده کړې. په مجلس کې یو عالم ناست و. هغه ورته دا خو کیدی نه شي چې یو قادیاني یو ځای کې وي او د مسلمان د ګمراه کولو کوشش نه کوي. وایي نه ما ته بلکل څه نه دي ویلي. ویني دې ویلي وي او وایي چې ته نه څه پوښتنه پوښتنه یې درنه کړې دي. وایي او یو ځل یې خو رانه تپوس کړی وی چې عجیبه خبره ده. ستاسو د مسلمانانو عقیده ده چې عیسی علیه السلام بله په اسمان کې دی. وی ما ورته چې په دویم اسمان کې او نبي کریم صلی الله علیه وسلم هغه په ځمکه کې دی. وی ما ورته چې بلکل چې عجیبه خبره نه ده چې د چا درجه اوچته ده نو هغه ښکته دی او د هغې په نسبت چې د چا درجه کمه ده نو هغه اوچت دی. هغه عالم ورته وایي دغه وخت کې ته د ایمان نه خلاص کړې. وایي شک یې درنه پیدا کړو که نه او ایمان د شک نوم دی که د یقین نوم دی؟ ایمان د یقین نوم دی. هو التصدیق بجمیع ما جاء به النبي صلی الله علیه وسلم ضرورتا. که زه پوهېږم او که نه پوهېږم چې ښکلي پیغمبر څه فرمایلي دي بس په هغې زما ایمان دی. بیا ورته هغه عالم وایي د تلې دوه چاپړي وي یو بره وي یو ښکته وي. هغه دروند بره وي او که سپک بره وي او دروند ښکته وي که سپک ښکته وي. چې کوم دروند وي الله دي او چې کوم سپک وي هغه باندې. بیا ورته هغه عالم وایي فرشتې په اسمانونو کې دي او پیغمبران په ځمکو کې دي. د فرشتو درجه چېرته ده نه د پیغمبرانو درجه چېرته ده؟ د پیغمبرانو درجه چېرته ده؟ بیا ورته هغه عالم وایي ټوپۍ د سر د پاسه وي او دماغ هغه د ټوپۍ لاندې وي. نو د ټوپۍ قیمت اوچت دی که د دماغو قیمت اوچت دی؟ وایي د دماغو. بیا ورته هغه عالم وایي ښکته بره پرېږده او د نبي علیه السلام شان هم پرېږده. د نبي علیه السلام بدن اطهر اجمل اشرف اعلی انور افضل سره چې کومه خاوره لګېدلې ده نو هغه خاوره هغه د عرش معلی موجوده ده. نو بیا به د دغې ذات نه کومې نوراني طریقې الله پاک صادرې کړي دي نو هغه څومره اوچتې طریقې به درلودې. د دې وجې نه نازک دور دی د هر چا مجلس کې پکې دی. بل هغه ستاسو د پلار نیکه چې کوم زوړ دین موږ ته راغلی دی الحمدلله دا حق او سچ دی. الله دې د هغې په قبرونو انوارات نازل وفرمایي. نو قرآن کریم دریم حیثیت د نبي علیه السلام د معجزې لري. نو د نبي علیه السلام په معجزاتو کې یو معجزه دغه چې د ګوتو مبارکو نه اوبه روانې شوي دي. اوس عزتمندو د دغې اوبو درجه ولې اوچته ده؟ ځکه چې دا اوبه د چا د ګوتو مبارکو نه روانې شوي دي نو هغه هستي الله پاک د ټول کائنات نه اوچته پیدا کړې بلکې ټول کائنات الله پاک د هغې د برکته پیدا کړي دي. باقي قرآن کریم دا دوه ځله د دې نزول شوي دي. یو ته انسان وي یو ته تنزیل وي. د لیلة القدر په موقع په دې مخامخ اسمان کې د بیت الله شریف په برابرۍ کې بیت العزت والعظمت د فرشتو عبادتګاه ته نزول شوي دي. دې ته انسان وایي. او بیا 30 کاله کې مجموعي طور باندې قرآن کریم دنیا ته نازل شوی دی. په مکي دور کې 12 کاله 15 میاشتې او 14 یا 14 سورې قرآن کریم نازل شوی دی. او مدني دور کې 9 کاله 9 میاشتې او 9 ورځې 9 کاله 9 میاشتې او 9 ورځې د قرآن کریم هغه نزول شوی دی. اولنۍ حصه د دې کتاب اقرأ باسم ربک الذي خلق د سورې علق ابتدایي 5 آیاتونه دي
دغم دیرشمه سپاره کې مکی صورت کې او اخرنی صورت ویل للمطففین دی هغه دیرشمه سپاره کې دی دا په مکی صورتونو کې اخرنی دی مدنی دور کې اول سوره بقره آخری صورت سوره توبه بنابر اختلاف تدیر نزول شوی الحمدلله د قرآن کریم ټول نسبتونه د خوشحالونه ډک دي د سمندر د الله موږ تاسو ورکوز کړي یو ځل بس د الله پاک عجیب رحم یو انګریزو ناروغ کوکا یو مسلمان ته ویل د زمانو د قرآن کریم کې خو نو زه ایمان وروړم نو قرآن کریم څه د نومونو ډکشنري خو نه ده چې موږ پکې ورته د بوش او د ټرمپ او د بل نومونه ګورو هغه مسلمان ورته وایي وترکوک قائما الله پاک د ایمان یو انګریز الله پاک د خلکو له لږه مینه ورکړي زموږ نن موږ معاشره کې دا کوم تفریق او ډیفرنس راوستلی که نه دا میټاول پکار دی ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیک کے سائن سے رہ کر کعبہ خان کے دا اسلام خپل سلام دی السلام علیکم ورحمت اللہ اس انگریزان سوئی گڈ نائٹ گڈ مارننگ گڈ ایوننگ گڈ آفٹرنون خاله یو سړي ته ته وایي چې ګډ مارننګ سهار دې ښه غرمه ماښام او شپه پکې راغله نه ګډ ایوننګ ماښام پکې راغله نو ټیمونه راغله او السلام علیکم ورحمت الله علما په دې پیږي جمله اسمیه ده دوام استمرار دی او سلام د الله پاک مبارک نوم دی یعنی ته دې اینی ټایم هر وخت ته د الله پاک سلامتی اچي بخد اسلام دون خپل سلام دی الله په پته ایمان نصیب موږ دې پلار نیکو مور نیا په غیم کې چې الله پاک موږ ته اسلام نصیب کړی دی شکریا ده دا واشنگټن د امریکای ښار دی واشنگټن د امریکای صدر هم تیر شوی دی د دې وسیله الله پاک ایمان نصیب کړی د ګاندھی وسیله الله پاک ایمان نصیب کړی سلیمہ سے کفر تک سلیمہ سے مسجد تک دا یو کتاب چې کوم خلکو ته الله پاک ایمانونه نصیب کړي نن خلک په کفر کې تنګ دي زموږ ملګري وو هغې څه وخت مخکې فلپاین ته تللي وو تبلیغي سفر باندې الحمدلله 1038 کسان دا ورسره بیهین مسلمانان شوي الحمدلله په اسلام کې چې الله پاک کوم اطمینان او سټیسفیکشن یې ښه دی هغه کفر کې نشته کفر هغه څه خوشحالي هغه مزمنې خوشحالي دی یو بل ته زموږ ملګري تبلیغ کې تللو وایي د شپې یو بلش و خلک به راتلل چې موږ مسلمانان کې په دې مسلمانانو کې یو بلش و یو ملګری پکې ټوپان و هغه ویل که یو خبره واورئ په اسلام کې څوک د یوې بجې نه پس نه مسلمانېږي نور به بیا تخیل سبا د مسلمان الله دې په دغې دین باندې زموږ د قربانۍ توفیق نصیب وکړي د دغې دین بنیادي کتاب قرآن کریم دی د هغې 15مه سپاره شروع شوه مخکې صورت سره د دې صورت ربط دا دی چې مخکې ذکر شو د صبر تذکره راغله واصبر وما صبرك الا بالله محبوبه ته صبر وکړه او دلته د نبي علیه السلام عظمت شان ذکر کیږي چې د لوی منصب والا لپاره لوی صبر پکار دی نو مخکې د صبر ذکر او دلته د صبر تعریف او بیا رسول الله مبارک چې الله په کوم شان ورکړي نو دنیا کې چې الله په هر چا له شان ورکړي نو دا ټول شانونه چې الله په چا له ورکړي دي نو دی ول په برکت رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ورکړي بیا په دې باندې آیت کې
د سورې بني اسرائیل د نبی علیہ السلام د اسراء او د معراج واقعه ذکر کیږي. رسول الله مبارک ته چې الله په کوم خصوصي او صاف نصیب کړي لکه عقیده د ختم نبوت، نو دارنګې د معراج سعادت دا د نبی علیہ السلام وصف ذاتی او وصف خصوصي دي. دا مکی مکرمه نه کوم سفر شوی دی د بیت المقدس پورې، نو دې ته اسراء ویل شي او دا غي تذکرہ د دې سورې بني اسرائیل په لومړنۍ آیت کې راغلی ده. او بیا دا بیت المقدس نه چې د عرش پورې کوم سفر شوی دی نو دې ته معراج ویل شي. دا غي تذکرہ بیا د سورې نجم په 13 آیتونو کې راغلی ده. لیکن د دوارو اطلاق په یو بل باندې هغه کیږي. ملګري د ماته ګورې د ساده تذکرہ په کومه لارې توفیق راکړي چې خبره دې کیږي. نبی علیہ السلام د ام هانې په کور کې آرام فرماوه. دا د حضرت علی رضی الله عنه خور ده، فاخته د دې نوم دی. د دغه دینا دا سفر شروع کیږي. بیا دا سفر چې دی نو دا سیر روحاني دی. په خوب کې نبی علیہ السلام ته دا سعادت حاصل شوی دی. کونه بالجسده الشریف د روح سره سره د جسم مبارک سره دا سعادت نصیب شوی. نو د 30 صحابه کرامو نه دا منقول دي چې د رسول الله مبارک معراج دا د جسم مبارک سره سره شوی دی. دا کله شوی دی؟ نشپږم کال د نبوت، نهم کال د نبوت، 11 کال د نبوت او 12 کال د نبوت. دا څلور قول دي. راجح دا دی چې معراج د نبوت په 11 کال باندې شوی دی. په کومه میاشت کې شوی دی؟ نو دا اوس چې کومه میاشت شروع شوه جمادی ثانی، دې پسې چې کومه میاشت را روانه ده د رجب چې زنانه ورته زبرګه میاشت وایي، په هغې باندې په کوم تاریخ شوی دی؟ په 27 رجب باندې. نور اقوالو شته خو دا بیا مشهور دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دې قرار فرماو، فرشتې راغلې چتسیرې شو او نبی علیہ السلام د دغه ځای نه حکیم ته بوتلی شو. اوس حکیم ته رسول الله مبارک ولې بوتلی شو او دا معراج ولې وشو؟ نو عزتمندو عربي قاعده ده، وی العطایا علی قدر بلایا. څونه چې امتحانات زیات دي هغه برابر سلی هغه ملاویږي. مشقتونه او تکلیفونه دا وخت شي او دا هغې سلی دایمي شي. ډېر خلک به د دین مخالفت کوي، مال به د دین په مخالفت کې خرڅ کوي، بچی به د دین په مخالفت کې خرڅ کوي. خو د داسې خلکو سله څه ده؟ کومه سله چې د ابولهب ده، سیصلی نارا ذات لهب ده. او دا خلک به درسته کوي خو ذلت به دوی ته مخ کېږي. ما اغنى عنه ماله وما كسب.
نه به مال بچ کېږي او ما کسب اولاد دا د پلار کسب وي د دې وجه نه اولاد مال اولاد تجھے قبر میں جانے کو نہیں تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں نو بخکل پیغمبر تا ایمان لري چې د ټولو انبیانو نه زیات تکلیفونه په رسول الله مبارک تېر شوي درې کاله نبي علیه السلام په شیعه ابي طالب کې قید و شیعه ابي طالب دا ترا دا یو اوپن چیرو لکه دې وخت کې چې په فلسطین کې غزا کې پټي کې په فلسطینیان اوسېږي او ستاسو دا کلی دی او د دې نه ګیر چاپېره یو غټ دیوال توکي نو که دا کلی ډېر هم کولو د خو یو کولو جیر شو درې کاله ښکلي پیغمبر په هغې کې محصور و چې کله نبي علیه السلام د هغې نه رها شو نو په هغه کال زموږ مشره مور حضرت خدیجة الکبرا رضی الله عنها وفات شو او د نبي السلام لونه مبارکې حضرت رقیه او ام کلثوم رضی الله عنها رقیه رضی الله عنها فاطمه رضی الله عنها د ماشومانې وي همدرد بیبي لاړه دغې کال طعام الحزن ویلی شي او بیا تاسو ته پته ده چې د مکې کفار ورسره څومره ظلمونه وکړل بیا نبي علیه السلام طایف ته لاړ واقعه ته معلوم دی هلته څومره سختي پېښ شوه او باش نوجوانان ابي روح رسول الله مبارک پسې لاسونه وپړقول او د کاڼو باران یې پرې وورو چې کوم ځای د الله د نبي وینه توی شي الله پاک هغه خلک نه پرېږدي نبی علیہ السلام په دې مقام خیرې نه کوي جو عاصی کو کملی میں اپنا چھپا لے جو دشمن کو بھی زخم کھا کر دعا دے اسے اور کیا نام دے گا زمانہ وہ رحمت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے یا اللہ کو بینی غریبوں بچوں کی وہ مسلمانان پیدا شي نبی علیہ السلام بدعائی هغه ونه کړه نو الله پاک ته ورته محبوبه دا دونه تکلیفونه د باندې تیر شو زه تاسو دونه عزت در کوم چې عرش به دستا قدمګاه وګرځي د نبی علیه السلام تک هغه د عرش نه پورته تللی دی او که نه دی په آبادو کې لومبنۍ آبادۍ چې د عبادت لپاره شوې دی بیت الله شریف دی ان اول بیت وضع للناس للذي ببکه او د آبادو انتها په عرش راغلی ده نو انتها د آبادي هغه د چا قبله ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم او انتها د آبادو هغه چا قدمګاه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا د نبی علیه السلام حتیم ته ولې دا تک شوی دی بیت الله شریف نه الله پر نبی علیه السلام دلته ولې پورته عزتمندو ته په موږ باندې رحم وکړه الله په موږ باندې رحم وکړه کو ځو ته وغواړو چې موږ دې هغه ځای ته لاړ شو چې د کوم ځای نه د نبي علیه السلام د معراج سفر هغه شروع شوی دی نو حکیم ته موږ تاسو ټول داخلي دي شو کنه شو داخلي او که د نبي علیه السلام سفر د بیت الله شریف نه دننه شوی د بیت الله شریف نه دننه هر چا ته د داخلېدو اجازه شته نشته دی دا الله پاک احسان بیا د زمزم په اوبو د رسول الله مبارک زړه مبارک ولیدلی شو سینه مبارک څیرې کړی شو او د نور نه هغه ډک کړی شو او بیا براق راوستلی شو فوق الحمار دون البغل د خچر نه راپورتې د خر نه غټ او د نبي علیه السلام سفر دې شروع شو د بیت المقدس پورې او بیا د هغه ځای نه د اسمانونو سفر شروع شو واپس کې نبی علیه السلام د سحر جمع په غلس کې علامه ابن کثیر رحمت الله فرمایي هغه ورکړه د انبیو امام الله پاک وګرځو بیا د امامتي څنګه شوی دا نو علامه
عینی رحمت الله علیه عمدة القاری علامه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه فتح الباری او دارنګه ارشاد الساری وغیرہ کتابونه لیکلي دي چې یا دا ارواحهم تشکلت فی اجسادها الله پر د پیغمبرانو هغه روحونه متشکل یہ نقبل نبی دا خاطر آگی دا حیات ہونا پیغمبر علیہ السلام میں طول اللہ امام ہوگا لہذا نبی علیہ السلام کسی کا خاطب النبیین والمرسلین تھی امام النبیین والمرسلین او بیا جن اسمانون سفر کرنا شروع شو نپا اسمانون کے دنبیوں ملاقاتون شوی دی لکه اول اسمان کې آدم علیہ السلام دویم کې عیسی علیہ السلام او بیا یوسف علیہ السلام بیا ابراهیم علیہ السلام هارون علیہ السلام موسی علیہ السلام ادریس علیہ السلام بنا پر اختلاف بیا چې کله د اخیری اسمان نه نبی علیہ السلام بل تشریف فرما شو نو څه وخت باندې لاندې وکتل نو اخیری اسمان ښکارېده چې بیا وکتل ښکارېده چې بیا وکتل ښکارېده چې په څلورم طرف یې وکتل نو نه ښکته څه ښکارېدل او نه بره څه ښکارېدل او نبي علیہ السلام ته ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آواز ہوئے میری میرادی کی میں تیری قدم تک پہنچا تیری میرادی کی تو لوح قلم تک پہنچا نبی علیہ السلام حیران شو چې دې ټوله تنهایی حالت کې زما د محبوب صحابي د اواز سیګا نو نبی علیہ السلام ته ویل شو ولې د الله پاک فیصلې خو ټولې اټلې دي او الله پاک ته په خپل علم ازلي کې دا معلومه وه چې زه خپل محبوب بل هغه زه رابلمه او تنهایی کې کله یو انسان خفه وي کله خوشحاله وي نو د نبی علیہ السلام د مانوس کولو دپاره الله پاک چې کله فرشتې پیدا کولې یوه فرشتې صرف دې لپاره پیدا کړې وه چې د هغې اواز الله پاک د ابوبکر صدیق رضي الله عنه د اواز په شان پیدا کړو چې زما محبوب ما له راځي چې هغه مانوس شي چې هغه د خپل محبوب صحابي اواز واوري د دغې معراج درې تحفې متراغلي دي یو 5 صلوات نو موږ تاسو ته یو بل ګفت ورکوو کله چې موږ کور ورکوو نو پاسه پسې نور څه ولیکو بل بس لږ ساعت بعد موږ هغه پې کولو کړو کله ویش کړو کله ډسبین کړو کله وسوځو لیکن د معراج په تحفو کې یو لویه تحفه 5 منځونه دي نو الله پاک چې ګفتونه موږ له رالیږلي دي نو چې تا ته یو سړی ګفت درکړو ته ورته ګورې نه به خفه یو که نه هغه درته نیولې دی دا ول او ته یې اخلې نه نو الله پاک موږ ته دا 5 منځونه رالیږلي دي نن موږ هغه ګفتونه نه خورو 5 صلوات او آخري حصہ د سورې بقره آمن الرسول بما انزل الیه او دریم نمبر کې من مات لا یشرک بالله دخل الجنه څوک چې مړ شو او دې دنیا نه د توحید د عقیدې سره لاړ او شرک یې نه کړی الله فرمایي جنت ته هغه داخلي بیا نبی علیہ السلام چې واپسې کې کله موسی علیہ السلام سره ملاقات وشو تلو کې نبی علیہ السلام مسلم شریف کې د انس رضی الله عنه روایت دی چې د سرې غونډې سره موسی علیہ السلام ولید کان یصلی فی قبره چې موسی علیہ السلام په خپل قبر کې لمونځ کوي دین دا ثابت شوه چې انبیاء ته الله پاک په قبرونو کې کوم حیات ورکړي دي نو دا جسماني دي زموږ عقیده پیغمبر په قبر کې جبدې دي په حیات جسماني سره او دغه رنګي معراج جسمانی شوی ولی شوی د جمهور علماء مسلک دی
د شعورونه مطالعه په نا په خول کې دا معراج جسمانی شوی دی ولې سبحان او سبحان الله لپاره د څه د تعجب دا کله یو عام انسان او په خوب کې په اسمانونو کې ګرځي نو دا تعجب نشو کمال هغه ته نه وي چې هغه مشترک وي کمال هغه ته وي چې هغه په یو کس کې په نور کسانو کې هغه دی نو اوس په خوب کې دا سیمونه کول دا تعجب نه دی تعجب هله دی چې هغه د جوسي سره وشي لکه ګوره اوبو بول کوي موسی علیه السلام نه وي او واکې شکر وتی نشي سليمان علیه السلام په تخ روان دي چاړه پرې کول کوي اسماعیل علیه السلام نه پرې کوي اور سوځول کوي ابراهیم علیه السلام نسی ابو مسلم خولاني رحمه الله نسی نو کمال هغه دی چې هغه په یو کې وي او په بل کې هغه دی نو یو د سبحان الله معلوم شو او بیا سبحان الذي فاكيد هذا ذات لا اسرع يسري اسراء لشبه تكتبيش خدلت كرست الليلان راغي نمو بمانا کی تجدید کو فاكيد هذا ذات لا تتجه فبدخل باندې لیلان پټول شپه نه د شپې په یو مختصری سکه د شپې په یو وړه سکه نو دا اسرار په معنا دي کې نفس تقوا او بیا سبحان الذي اسرى بنبيه الله فقنوي بعبده ولي بعبده نبي عبده ذكوي چې بنبيه کې خدای نبی اسلام ټول صبرات لکه موږ کېدل د نبوت اسلام دنیا دی اوس په دا باندې ټول اسلام د قبول او په باندې ټول اسلام د رنګ کړی نو دلته کې په عبده او ویل شو په نبیه او نو ویل شو په نبیه سره په ټول صاحب ذکر کېدل او په عبده سره د نبی اسلام خصوصي وصف ذکر شو چې هغه عبدیت دی او عبد څه ویل شي روح باندې څه ویل شي چې یو بنده روح موجود د دې جسد موجود بیا زمین تتمنو حدیث مبارک کی راضی چې کله نبی علیہ السلام د معراج نه واپس راغی نو دا سفر کو شروع شوی د مهانه د کورونو رضی الله عنه نو نبی علیہ السلام چې هغه ته دا واقعات ذکر کړل نو هغه ورته فرمایي چې حضرت دا واقعات مو بیانوه ولی د کفارو د سره اصل دشمنی دا تکلیف به د تنور مرسي نو کو اوس دا معراج صرف په خوب کې شوی وي نو په دې به بیا څه دغه جګړې کولی نه او بل تاسو ټول ته معلومه ده چې کله ابو جهل دا خبره واورېده او بیا د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وویل چې هغه یار خو ډېر نورې خبرې کوي لو اوس کو دا خوب کې شوی وي نو ابو جهل خو به اوږد دې نه انکار نه په خوب کې خو هر ځای داسې کولی شي لیکن هغه چې انکار کول د روح مع الجسد د وجې نه د دې اړه انکار او روایتو کې راځي چې ابوبکر صدیق رضی الله عنه رسول الله مبارک ته راغی په بستر موجود نو چې لاړ او بیا راغی نبی الاسلام ته فرمایي اتیتک البارحه فلم اجدک ابو بکر وخت تاسو ته راغلم خو تاسو به ونه مونته نبی الاسلام د بسترې نه چلته خو بل ته بل څه مندو تاسو ته ما ارجو چې راځي خپل دا چې دا یو لسم کال باندې شوی ولی صحیح ابو عوانه کی روایت دی کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا پنځه منځونه نه دي کړي څه مطلب هغه په لسمه هجري کې وفات شوی او دې وخت پورې منځونه هغه د فرض نو پنځه منځونه د دې نه پس فرض شوی بیا د نبی علیہ السلام د شریعت منځونه پنځه دي او د سیرت منځونه
هغه 50 دي چې نبی اسلام ټول عمر تعلیم بدلاري کړل او واقعا ته معلومه ده چې موسی علیه السلام سره ملاقات وشوه د منځونو خبر وشوه 50 منځونه بیا خو دي نبی علیه السلام مبارک واپس لاړ 15 ماه شو 45 پاتې شو بیا ورته وی بیا پنځه منځونه په هر کلک باندې مام شوي دي نو په 45 یا خیر کې پنځه منځونه ما خو خوشاله چې منځونه د 50 نه 15 شو او الله والا په دې خپدي وي نو موږ الله په سجدي کامله نو چې کله پنځه منځونه پاتې شو د بیا حضرت موسی علیه السلام نبی علیه السلام ته فرمایي چې تاسو حضرت لاړ شئ او الله پاک دا ارزو کې چې دا پنځه منځونه الله پاک کم کی ولې ما خپل قوم ازمایلي دي بني اسرائیل هغه د دوه منځونو په باندې نه کړی دین دا معلومه شوه چې په بني اسرائیل 50 منځونه هم فرض دي پای باندې دوه منځونه هغه فرض دي خدا شپ د خپل پیغمبر د حیانا موسی علیه السلام ته اسلام ته فرمایي قد استحييت ربي قد استحييت ربي پتاي سره مانه د خپل رب د حیا راځي چې دوی چې الله د دې مونږه راځي ولی شمایلو کې راځي چې رسول الله مبارک کې د پیغي کې نه زیات حیا نبی علیہ السلام اسمان ته کم کتل زمکه دې وګړي اوس اسمان ته چې کم هم کتل نو ولی کتل نو د وحی د پاره به کتل او د حیا د وجې نه به کته کتل نبی علیہ السلام ټول عمر چې د سترګو په ګوټ کې کتل دي دا تکبر او غرور دی نبی اسلام خپل مخ مبارک پورا هغه کستا راوړ د دې وجې نه عزتمندو د شپې په یو مختصره حصہ کې الله پاک دا میراث نصیب کړی دی حدیث مبارکو کې راځي چې نبی علیہ السلام دا ټول سفر شو ټول سفر او واپس تشریف فرما شو نو بستر مبارک لا ګرځو ولی مګلا الله پاک چې کوم نعمتونه راکړي دي د هغه نعمتونو نه درې نعمتونه توجه وکړئ الله پاک مګلا تاسو راکړي دي چې اس یو مذهب خپل پیروکارو لنه دی ورکړي الله پاک مګلا یو عظیم نعمت د آزادۍ راکړي دي خدا آزادۍ لپاره الله پاک مګلا قرآن کریم راکړي دي دویم نعمت الله پاک مګلا د انصاف لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم راکړي او دریم نعمت د عدل او انصاف سره سره الله پاک مګلا یو عالمگیر مرکز او پارلیمنت راکړی دی د بیت الله شریف په شکل سورہ نساء اول نمبر آیت یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام الله پاک په دې آیت کې فرق ختم کړی چې د بادشاہ په غلام د عربي په عجمي د تور په سپین اس فضیلت نشته فضیلت کو دې نو سورې عصر کې الله پاک ذکر کړی والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر او دا رنګه ایمان او بیا تقوا نور عام انسانان یو او د انسان لپاره الله پاک خپل پیغمبر راکړي اوس الله پاک موږ له آزادۍ لپاره قرآن کریم راکړي آزادي دا نه ده چې کوم موږ آزادي کوو اخو ګناه او فحاشي یعنی الله پاک د انسان د هر چا نه آزاد پیدا کړی دی او خپل غلام پیدا کړی عمر رضی الله عنه خپل سفیر ربیع بن عامر رضی الله عنه د ایران بادشاہ ټولې کوي دا صحابي ورغی او د بادشاہ د تخت په خپې پورې خپل خر وتړل سورلي وتړل او تخت وروخته او خپلې کونډې د بادشاہ د کونډو سره بېوس کړې بادشاہ حیران څنګه راغلی تو وګورئ څه ښکاري جامې دې خېلې دي مال دې سره وړي دي نو محتاج نه
صحابي مبارک بادشاہ ته وی د دې نه راغلی او که ته ما ته وې چې زه وږي نو د دې به ولا یو څه سلطان روح کوي ما دا نه څنګه سلطان روح دې ستاسو بل خوراک کړو په زمان جامې خیره دي ستاسو بل په وو بل خپل جامې دي خو زه چې راغلی صرف دې راغلی چې بادشاہ تو غلامي او تا آزادور غواړو تو غلامي تا آزادور غواړو فعسنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى ساعتها ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام من چې الله پاک را لېږلو دې دپاره چې موږ بندګان د بندګانو له غلامۍ نه راوباسو د یو الله په غلامۍ کې راوباسو د دنیا د تنګسیا نه راوباسو فراخۍ ته راوباسو او د ظالمانه نظامونو نه راوباسو د اسلام عادلانه نظام کې راوباسو تو غلامي موږ تاسو غلامان یو موږ د عیسوي کپړو غلامان یو جمع کېږي او موږ په ګوډي جامو کې جمع نه کوو موږ د پالش کړي سپړو غلامان یو هغې نه تابع کړي نن زما جمهور د دې معاشرې هغه شونډې سرې کوي خو ژبه د الله په ذکر نه خښ کړي موږ سر غوړو خبره ده خو دماغ د الله په دینه باندې نه خښ کړي نن موږ جامې اسرې کوو خو زړه دې اسرې کوو بعضا خوشبویه کوو دنه د تذکیر په خوشبوی باندې ځان نه خوشبوی کوي اوس په قرآن کریم د ټولو نبي عمل چا کړی دی نبي کریم صلی الله علیه وسلم په قرآن د ټولو ناقص عمل کوونکی رسول الله مبارک دی دغه رسول الله مبارک چې د معراج په موقع کې سفر کوي اسمان ورته رکاوټ دی نه زمکه ورته رکاوټ دی نه فضا کورینار نور سپوږمۍ ټول سیستم الله په قدرت دی نه اسمان نه دویم نه وم نه بل یو ذره د کائنات نبی علیه السلام هغې څارل شي رسول الله مبارک صحابو ته د نبي اسلام په غلامۍ کې الله پاک کوثر ورکړي او دویم د انصاف لپاره الله پاک نبی علیه السلام رالیږلي او ته مشهوره واقعه ده چې یو غریب صحابي سبزي خرڅوله او نبی علیه السلام چې په اوږه باندې ډک وکړو هغه چې وکتل ځان یې د قسطه قال وي دا تاسو زه ولې وایم زه به بدل اخلم نبی علیه السلام ورته فرمایي ما خو د سره ټوکې کولې او چې ته کاندې نو بس ټیک ده وي نه تاسو چې جوانم د موږ ښکاره اوس تاسو به پټه ما ته موږ ښکاره کړې نبی علیه السلام په توګه مبارکه ښکاره کړه او صحابي را منډه کړي وایي زه څوک یم چې زه به بدل اخلم په مهر نبوت یې خولو لګولو هغې نه پپه واخیسته خپله اوس هغه صحابي ته نبی علیه السلام اوږه مبارکه نوې ښکاره کړې د انصاف تقاضا وکړل شوې وه نه حضرت علي رضي الله عنه مشهور واقعه ده د یو یهودي سره مسله ده قاضي ریاض دا قاضي شریف صاحب د هغه عدالت دی هغه سات عدالتونو جونګړی علي رضي الله عنه مخکې راغی په سوري ولاړ دی چې یهودي راغی اوس قاضي شریف صاحب هغه تابع دی نو بیا په سوري دی نو علي رضي الله عنه ته وایي تاسو هم دې خوا په دې نور ودرېږئ تاسو هم دې خوا په دې نور ودرېږئ نن دې مطلب چې د چا اختیار دی هغه ټول خلکو ته د هر څه اجازت یو که نه یو چې کاڼی راځي نو هغه د غریب په سر باندې راځي د مظلوم په سر باندې راځي نو علي رضي الله عنه هم فرمولو ته وی وایه علي رضي الله عنه دعوه پیش کړه وی ګواهان وی یو مې دا زوی دی حضرت حسن رضي الله عنه یو مې دا غلام دی قاضي شریف صاحب ورته وایي د زوی ګواهي د پلار لپاره او د غلام ګواهي د اکا لپاره قبول نه ده باندې یهودي بخت کې فیصله وکړه حضرت علي رضي الله عنه ټوله پټه نیولې وه هغې روغ کړه اوس موږ به وایو چې د څه لپاره یې روغ کوي که هغه څه لپاره روغ چې ټول یې روغ کړه قاضي شریف صاحب ته وایي که تا د انصاف فیصله نه وي کړې نو ما به نن په دې توره ستا نه سټ قلم کړی نو قاضي شریف صاحب لاندې د ډولۍ نه توره راوښکه وایي که تا په ما نه د ظلم فیصله کولې چې یهودي سره ظلم وکړه نو
ما مطور وروړي د بابا ستان سره او الله پاک موږ له عالمگیر پارلیمنٹ بیت اللہ شریف راکړي ایک ہی سب میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز وہ د ټولې دنیا بادشاہ راځي نو هم به د احرام په دغه 200 وکړي او که د ټولې دنیا فقیر راځي نو هغه به هم د احرام په دغه 200 وکړي یو سړي هر څه دی او هلته څه دی د ټول یو نسبت دی دا ټولې خوشحالۍ موږ ته الله پاک د قرآن کریم په برکت باندې نصیب کړي دي لهذا دې مجلس کې چا قرآن کریم نه ویلی الله پاک دې ورته توفیق ورکړي د نن نفس وکړي هېڅ پته نه لګي څنګه نن ستاسو دا الحمدلله نوراني مجلس شروع دی پرون اول مې په روسۍ کې بیان وپېښور چې کومه محله کې د شپې یو ملګري ډاکټر له غریب ته درې ویلي اکسیډنټ وکړ شو زموږ کلي ترنام چا ساده زموږ کلي پرون یو غریبه چینی وه سلنډر پې بلاس شوی و 4:30 بجې د هغې جنازه وه د 4:30 بجو په ځای کې د هغې لاش ډېر کمزوري حالت کې و کسانو ما ته سوال وکړي چې یوه جنازه وي د 4:30 په ځای موږ 2 بجو ته رامخته مطلب دا دی چې د 2 نه د 4:30 پورې زنانه باندې خو هسې پرده وي خو د هغې په هغه پرده او په هغه ټولې د جنازې باندې د خلقو نصیب نو چې د هغې نظر ولګي جو یہاں آیا ہے اس کو جانا ہوگا ایک دن جب قضا ٹھہری تو پھر کیا 100 برس کیا ہے کرے کېدای شي نن سار نور حالت زموږ په نصیب کې وي او اوس د پرېوتو وخت عزتمند و هسې نه چې زموږ د زندګۍ غرو په پرېوتو عزتمند صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے زندگی یوں تمام ہوتی ہے لہذا ښکلې مجلس ته نوان ډېر محترم شپږ خبرې موږ ټول کې راولي د چا ګیریني الله دې توفیق ورکړي تاسو په یو ګناه کې مبتلا یو مبتلا د ګناهګار مبتلا نه ډېر ګناهګار او شکر دې یو پوه خلک د کلمې د رښتې خلک یو الحمدلله د چا ګونډې وي الله دې پوره کولو توفیق ورکړي لکن ډېر ښکاره ساتي موږ د الله تعالی د نبی احکامات او د نورانی طریقو پابند یو او پابند محبت کبھی آزاد نہیں ہے اس قید کی ہے دل کوئی میعاد نہیں مرګ پورې په پوره دین عمل کړي زنانه په پټ لسان او زنانه به خپل خاوند تابعداري کوي د خپلې پردې لحاظ به ساتي موږ تاسو سره د زنانو هم به د سترګو حفاظت کوو هم به د زړونو حفاظت کوو او هره شپه موږ تاسو سملو 3 عمل وکړي عزتمندو هره شپه یو ځان سره محاسبه کوئ ځان سره حساب کتاب کوئ څنګه یو کاروباري مشر ماستک خلکو سره د ټولې ورځې حساب کتاب کوي دا نه چې ستا په خپل بدن حکومت دی د دې لاسونو د ډپارټمنټ د پښو د ډپارټمنټ ټول نه ته پوره حساب کتاب ورکړي چې بنده ته الله سره بیعت او بیا معاهده وکړو الله سره وعده وکړو چې الله نور به دې نه ختم اگر چې موږ هره شپه وعده کوو موږ پې نه پوهېږو نخلو ونترکو یبدرو موږ په هغې کې الله سره وعده کوو او سهار پاڅېږو چې مراقبه وکړو چې ما بېګا د خپل رب سره وعده کړې ده زه به د هغې تابعداري کوم بیا شپه راله محاسبه کوم که نیکي مې کړي شکر ادا کړم که بدۍ مې کړي الله ته توبه وباسم دویم نمبر هره شپه مراقبه احسان کوي موبایل بندوه یو 5 منټه ځان له کښېنه اوهو الله پاک ما ته د ایمان غوندې لوی دولت نصیب کړي دا د نشتیانو په خوله مه راکړه فرعون د داسې په کلي کې لیدو په داسې بلډینګ کې هغه خلک وو هغې یو پیس په سترګو لیدل زموږ ستا په شان چې ساده دی په سر کې دا بې شمېره نعمتونه غټ نعمت د ایمان غوندې الله پاک موږ ته الحمدلله نصیب کړی او هره شپه مراقبه موت کوي تاسو د جومات کې جنازې کړ شته که نشته تخته شته که نشته نو مایس لره کوي چې انتظار کې ده انتظار کې ده هغه ستا په انتظار کې کېدای شي زما په انتظار کې کېدای شي د دې وجې نه سوچ کوو یو 5 منټه سترګې پټې کړه بېګا راټول زه به درنه صرف دا یو ریکویسټ وکړم بېګا یو 5 منټه به ما نه راکړې موږ ماسپښین را روان شوي سره د ملګرو تاسو به هغه به ما لري بس تاسو نه دی حقیقت کې یو 5 منټه به سترګې پټې کړي موبایل دې مه کړه او کور کې یو روان ځای کې کښېنه چې ده
ولا د شر دی کې مه کښېنه اگر چې ډېر شر دی نه روان دي ته به یارېږې چې مان لړم دي خو د مارانو لړمانه په شر دی نه را روان دي د د تشکیل دي او سوچ وکړه چې که د ټولې دنیا حکومت زما شي تاج و تخت زما شي په آخري ملاس به مې د غسل په تخت دي په تخته به وي او که زه په ډېرو جهازونو کې وګرځم په آخري ګرځېدل به مې د جنازې په کټ کې وي او که د ټولې دنیا کارخانې د کپړو زما شي سره د مارکېټونو دوکانونو نو آخري سود به زما د کفن وي او که ټولې بنګلې زما شي نو آخري بنګله به مې یو تابوت وي یو لحد به وي یو قبر به وي او که ټول لایټینګ سیسټم یې زما شي نو زما آخري بلډنګ کې به نه به بله وي نه به ډیوه وي نه به لاټین وي او که ټولې بسترې زما شي نو په قبر کې به مې کوزکیب نه وي بستره به نه وي بالښت به نه وي المارۍ به نه وي کړکۍ به نه وي دروازه به نه وي روشندان به نه وي زما په لباس کې به پرتوغاز به نه وي تڼۍ به نه وي ورنه به پکې چی وي जाएगी जब जहाँ से कुछ भी न पास होगा 2 गज कपड़ का टुकड़ा तेरा लिबास होगा 2 गज जमीन का टुकड़ा तेरा मकान होगा बेकार अल्लाह तो होगा और कुनन माले पिंदे सो दोस्तान राशि बोलते थे हिंदा रावला कि दबा की कब्र में सब चल दिए दुआ न सलाम जरा सी देर में क्या हो गया जमाने को जब बिल्डिंग को और बंगलो तस्वुरना दाहिना मखी आखिर कोरियात का जे वो जिनके महलों में हजारों किस्म के फानूस थे जाड़ उनकी कब्र पर देखा नशा कुछ भी नहीं और दाखिल मुशय्यद और मुअत्तर बदन दे दा परफ्यूम लड़े शवी बदन दे लगवान दे मुतसव्वर का कि कई बार हमने ये देखा कि जिनका मुशय्यद बदन था मुअत्तर कफन था जो कब्री को उनकी उकड़ी तो देखा न अज़्व बदन था न तारे कफन था जमाना यो यो इख्तबु बोलती دا سرمن به مخوري کېږي دا غوښه به مخوري کېږي دا هډوکي به مخوري کېږي دا د قبر سلې به پرې ختمېږي او یو وخت به راځي چې د بل چا دپاره به قبر کې نستلي کېږي لاندې به پکې زما هډوکي هغه روځي د دې وجې دې زه نن ته دا چې موږ اکسرسایز وکړو پرېکټس وکړو الله ته توبه وباسو کله کله انسان توبه وباسي په هغه شپه باندې دې مړ شي او الله پاک دې په خپلو قریب ترینو دوستانو کې شمار کړي حدیث مبارکوں کے رسول اللہ بعد خلق تو خوف کے تشبیہ مشری بنی اسرائیل کے تارے اللہ کو قبول بدلی کے لیے اللہ پاک ته مغفرت نصیب کا الله قدر کا الله عزت کا او ان شاء الله ټول بدلی ټول شعب سره تعلق لري ان شاء الله او خصوصا لختم نبوت خدمت په ټول کو الله قدر کا الله عزت کا هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ذو الشريك اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وعلى محمد تقرب بك يوم القيامه يا الله ترضي دے مرگرو دے رحمان سے بھی دینوں اور مرگرنا محنت کوشش قبول و منظور کی اللہ دے ټول حاضرین ولادمین محبت حاضری قبول کی دینن مجلس کی چا شرکت کرے دے چا خدمت کرے دے او په خدماتو کې د حاضرینو کو غایبینو کو لمړو کو د جملو تاسو به چې لمړو په کې څنګه صدا دا دې چې چا وخت کړی نه په کې صدا وکړه دا باندې کې چې چا حساب نه راغی په کې صدا وکړه دې درمندو زنانه او د هر چا چې به څو نمبر خلاله سره زموږ او زموږ د ملګرو د شرکت خدای دا قبول او منظور کړي الله قدر وکړه الله عزت وکړه الله د دارین سعادت نصیب کړه یا الله د ټول پریشانۍ په خوشحالو بدل وګرځولي کې په دې مجلس کې دې کلی کې سونه نارینه زنانه به رښتې دي یا الله ټول ته دې کې رښتې نصیب کړي دا غي لپاره سونه وظیفه ده روزانه بسم الله الرحمن الرحیم 313 بار وایي 13 بار مخکې رسول کا خیر درود شریف ان شاء الله 313 بار عجیب کار دې دا او کوم چې دا ورته غټول خاموش دي او امین هم دې باندې خبرې کوي خبره ده دې 313 بار خیر دې امین وایي ته ټول لدې کې رښتینی شي دې کې شرمې کېما الله دې ټول له ورته نه کې دې بیان او دا نانو دې الله پات نه کې خاندان دې وګورئ کې یا الله د چا رښتینی دې کې رښتینی دې کې د چا اولاد دې کې اولاد دې چې بنا فرمانی فرمانبردار او ګرځولي کې څوره نوجوانان تعلیم افتري الله تعالی د سہولت نوکری نصیب کړي او وړاندې د کرپشن او د رشوتونو نه حفاظت وکړي خدای دې پرتګان اهل اسلام دې په دې کې دې په بهر دې ټول بخشش نصیب کړي بیمارانو ته خدای شفای کامله دې نصیب کړي قرضداري د قرض خلاص کړي دا د کورونا پریشانی خدای ختم کړي خدای دې موږ د دیني مدارسو
تبلیغی جماعت جهادي مراکز او خانقاهونو سیاسي مراکزو د ختم نبوت دفاع صاحب اهل بیت د خانقاهونو الله د ټول مسلمانانو سره د ټول نسبتونو حفاظت وفرمایي ټول حاضرین سره د مخبلو کورونو ته په خیر خوشحالي ورسوله کړي یا د کورونو پریشاني د هر طرفه چې وي هر څه چې خدای دا ختمه کړي خدایه د دې د ټولو شعبو خصوصا د حرمینو شریفینو سفر خدای دلته زړه کولو کړي خدای څنګه دلته راجمع کړي قسم یا د حرمینو شریفینو کې دلته راجمع کړي نو طلباء کرام دي الله صالح علماء ګرځولي کړي کوم علماء دي الله علوم مزید خیر او برکت نصیب وګرځولي کړي د دې نه خدای موږ ټول بخیر شي خپل کورونو ته رخصت کړي صلی الله تبارک وتعالى علیه وعلى آله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.